قبر د جنت د باغونو عظیمه باغچه وګرځوله. نو مونږ او تاسو نن دلته راجمع شوي دا ډېره لویه موقع ده. دا موقع ځان له په غفلت باندې تېرول نه دي پکار. ولې؟ ځکه زمونږ مشران د دنیا نه پرده شوي. ناستو خلکو کې به د چا والدین هغه به د دنیا نه پرده شوي وي، منونه خاورې به پې انبار شوي وي، او موت تا ته به سترګې وي چې زما بچې به نن په دنیا کې د رب کلام به اوري، د رب کلام به وایي، او هغه کلام چې ووایي بیا به د رب په دربار کې دعا به غواړي، او دعا کې به پلارم په قبر کې انتظار کوي چې زما بچې به ما پسې دعا غواړي، مور به په قبر کې وي چې د رب کلام به زما بچې وایي، هغه کلام اجر و ثواب مور به وایي چې ماله به د هغې اجر و ثواب را بخي. هغه والدین به نن په قبرونو کې که ما او تاسو دلته کې د غفلت غونته کې زندګي تېره کا، یو بل سره په مسجد کې او د رمضان المبارک په میاشته کې دلته مونږ داسې په ګپ شپ کې په زول وخت کې هغه تېره کا. هغه زما مور او پلار هغه والدین چې ما او تا ته سترګې دي په قبرونو کې منونه خاورې د هغې د سر د پاسه دي چې هغې نن هم ما او تا ته منتظر دي، نن هم ما او تا ته ګوري، او که نن هم ما او تا هغې په دعا کې یاد نه کړ، نن هم ما او تا د رب په دربار کې د هغې دپاره د مغفرت دعا ونه غوښته، بیا به کله غواړو؟ دا موقع بیا راځي، دا د برکتونو د عظمتونو د برکتونو د جنت دروازې کولو، د رحمت دروازې کولو، د جهنم دروازې بندې د څه دپاره؟ د دې دپاره رب وایي چې زما نه زما بنده دعا وغواړي چې زه یې قبوله کړم. نن ما او تا ته دا موقع ده چې د رب په دربار کې د ځان دپاره، د مور او پلار دپاره، د رشته دارو دپاره، هغه خلق مؤمنان مسلمانان چې د دواړو جانو سردار آقا نامدار امتیان دي، د دنیا نه پرده شوي دي، په دشت او بیابان کې پراته دي، د دعا کولو دپاره څوک شته دی نه؟ هغې نن ما او تا ته سترګې دي. ما او ته د داسې د غفلت په بالغ باندې زندګي نه ده تېرول پکار. د رب په دربار کې ځان دپاره هم دعا پکار ده، والدینو دپاره هم پکار ده، او د هغه چا دپاره پکار ده چې هغې ما او تا ته سترګې دي. ما ته دا ملګري وایي